کم انسان چې خپل ښځې سره ظلم کوي او ناحقه ظلم کوي محترم وګورئ څلور افراد داسې دي چې هغه د دې رمضان د رحمتونو نه بالاتر دي هیڅ قسم وابستګي د رمضان سره نشته. نمبر 1 د مور او پلار نافرمانه محترم کم انسان چې د مور پلار نافرمانی محترم د رمضان سره هیڅ قسم وابستګي نشته. وګورئ چې څوک د چا نه پلار او مور خفه دي او جدا شوي دي ته او کډې ته اوړې ده او تښتېدلي دي ته اے محترم تاسو ته وایم دا رمضان په باندې تیر شو خو څه ثوابونه میلو نشو محترم دا زه نه وایم دا زما پیغمبر وایي. نمبر 2 محترم هغه انسان چې هغه رمضان په باندې هیڅ هغه انسان چې د هغه په زړه کې د حسد ګټې پرتې دي محترم حاسد انسان زما پیغمبر جمله وفرمایله چې انسان حسد کوونکی دی د اعمال د سر نه یو لیشم بره نه ځي نو چې اسمان ته به څنګه ورسي. هر قدم چې به اغسته دی نوجوان سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي هر قدم چې به اغسته نو درود به وایي چې صلی الله علیه وسلم بل قدم به واغستنو صلی الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم بل قدم به واغستنو صلی الله علیه وسلم. وای حیران شوم راومینیو ما نوجوانه دا ته ولې په هر قدم باندې درود شریف وی ما ته ولې اونه ویما ولې درود شریف اونه یو پیره مور سره مور می حج لروسته وا ما وی د مور خدمت به وکم نو په خوا خو سفر وی نو مور می ډیر سفر وکړ چې بیت الله ته ورسېدم 2-3 ورځې پس می مور د حج نه مخکې بیمار شوه او داسې بیمار شوه چې ګېډه وپړسېد او مخې تک تور شو نو صادر مې په اچولو نو چاته به مې خولم نه چې دا زما مور ده نو ډیر پریشانم حج هیڅ را باندې نه لګېده ما وی خدایه زما په دې مور څه چلو شو خدایه په دې مور مې څه چلو شو چې ګېډه م وپړسېده او مخې م تور شه خدایه دا به څه کېږي بیماره شوه وروسته ما حج له و چې خدمت وکړم خدایه دا څه وشو دی چې زما په مور دا حالت دی نو په ما به حج څه ولګي نو کېناستم په بیت الله شریف مخې ته او درود شریف مې په جانان باندې ویل نو اوده شم چې څنګه اوده شم یو نوراني چهره مخې ته ودرېده ما ته اواز وکړ دې خوا راشه زه راپاڅېدم چهره داسې وه ما ته مخ بل خوا نه شو اړولی ځکه د هغه د مخ نه د نورانیت شغلې تلې مخ نه شغلې تلې درنه ورلم ما وی چې دا څنګه انسان دی چې د مخ نه شغلې ځي ما وی څه ما ورته وی چې پریشان یم ولې پریشان یې وایي قسم د مور مې بیماره ده مور مې بیماره ده او سخت بیماره ده ګېډې پړسېدلې ده او مخې تور شوی دی نو ما ته ته ولې پریشان یې ما وی حج له راغلم چې دا ټیک شي خو ته څوک یې ما ته وی چې تا په چا باندې درود ویل نو ستاسو پیغمبر محمد ما شوک سره سبحان الله ما وی د الله رسول دعا وکړه ورشه مور دې راوله مور مې زر زر راپاسو ورا مې وسته وی زما پیغمبر زما مور له په سر باندې لاس کېښود او دعایي کلمات یې وویل وی زما مور په دغه وخت باندې ټیک شوه دست نبوتو محترمو دست نبوتو مور مې ټیک شوه قسم دی وی چې مور مې ټیک شوه ما پیغمبر ته کتلو د خوشحالۍ حال مې نو ما ترېنه تپوس وکړو د الله پیغمبره ما ته داسې څه عمل وښیه چې په دې تر مرګه پورې کومه نو زما پیغمبر ما ته یو جمله وویله نن که ستا مور له خدای صحت ورکړو نو د یو په وجه باندې نن که ستا ما سره ملاقات وشو نو په یو وجه باندې او نن که تا ته دا وظیفه م ښیمه نو په یو وجه باندې ما وی د الله پیغمبره څه شی دی ما ته وی هر قدم چې اوچته او هر قدم چې ږدې په ما باندې درود وایه د هغې وخت نه وانه تر نن تاریخه پورې چې راپاڅېدم ومې کتل مور مې ناسته وه او د قرآن تلاوت کو خدای ونه شفا ورکړې وه د هغې وخت نه وانه تر نن تاریخه پورې په هر قدم باندې زه په جانان باندې درود ونه ویم محترمو دا وظیفه عام نه ده دا ما ته جانان ویلی دي چې په ما باندې په هر قدم کې درود وایه محترم نو قسم دې زه ولې ونه وایم اخرې یو څو ورځې دي ما وویل 4 افراد داسې دي چې هغه د دې رمضان د رحمتونو نه بالاتر دي هیڅ قسم وابستګي د رمضان سره نشته. نمبر 1 د مور او پلار نافرمانه محترم کم انسان چې د مور پلار نافرمانی محترم د رمضان سره هیڅ قسم وابستګي نشته. وګورئ چې څوک د چا نه پلار او مور خفه دي او جدا شوي دي ته او کډې ته اوړې ده او تښتېدلي دي ته اے محترم تاسو ته وایم دا رمضان په باندې تیر شو خو څه ثوابونه میلو نشو محترم دا زه نه وایم دا زما پیغمبر وایي. نمبر 2 محترم هغه انسان چې هغه رمضان په باندې هیڅ
هغه انسان چې د هغه په زړه کې د حسد ګټې پرتې دي محترم. حاسد انسان زما پیغمبر جمله وفرمایله چې انسان حسد کوونکی دی د اعمال د سر نه یو لیشم بره نه ځي نو چې اسمان ته به څنګه ورسي. د داود علیه السلام په زمانه کې یو زنانه مړه شوه وی مخې تور شو مخې مسه شو د درندګۍ آثار پکې ښکاره شو. الله دې د دې نه وساتي. آمین ووایي. د دې نه بیا ووایه آمین. بیا ووایه آمین. او یو جمله بیا بار بار الله دې موږ ته په وخت د زنکدن کې دا کلمه نصیب کړي. شوق سره ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله. دا مجلس مبارک مجلس دی د الله کور دی او رمضان المبارک دی. بیا په رمضان کې د جمعې روزم د محترم نظام کې دی چې دا لفظ الله ته خوښ شو په زنکدن کې دا چابي وګرځي ان شاء الله. ان شاء الله ټول ان شاء الله بیا وایي. داود علیه السلام په زمانه کې زنانه مړه شوه مخې مسه شو د درندګۍ آثار پې باندې ښکاره شو. خلکو داود علیه السلام ته دا خو ډېره زبرګه ښځه وه دا څه چلو شو راشه وګوره. داود علیه السلام ورته وي ها زبرګه ښځه وه لیکن دا مخې چې مسه شو د درندګۍ آثار پې ښکاره شو دا حسد کوونکې ښځه وه. د دې په زړه کې د حسد ګټې پرتې وې. دا ځکه محترم الله دې موږ د حسد نه وساتي. حسد بده بیماري ده. نو دویم هغه انسان چې زړه د حسد نه ډکي د رمضان سره هیڅ قسم وابستګي نشته. نمبر 3 هغه انسان چې ناشکره انسان دی په هر دغه کې د الله نه ناشکري کوي په هر وخت کې ناشکري. یاره جی بس غرق شو مجینو تباہ و برباد شوم جی بس خدای جی بس نیولې منو. ناشکره انسان د رمضان سره هیڅ قسم وابستګي نشته د رحمتونو نه بالاتر دی. نمبر 4 هغه انسان چې هغه خپل خزې سره ظلم کوي محترم خو ناروا ظلم کوي. اوس وګورئ رمضان دی دا یو خبره کوم خو خله باندې مې بد ښکاره کېږي. رمضان دی وګورئ زمونږ ښځې فارغېږي نه چې راپاسي پښمني له چې راپاسي نو تر صبحۍ پورې خو هغه پښمني له تیارې کوي که نه کوي. مونږ یې وینو که نه سیبان او نوابان کټ کې ناست دي جي روړه ښځې روړه زره ته به دا نوکره ساتلی دی. زما پیغمبر جمله وفرمایله اوس چا سره چې نشته سلیمان له تپوس وکړه. سلیمان وي د موږ څه کار دی جي کار به زه په خپله کوم داسې ده که نه ده. الله دې دلې یو ښکلې ورته ښځه ورکړي. آمین ووایي. وایي کم انسان چې خپلې ښځې سره ظلم کوي او ناحقه ظلم کوي محترم وګورئ تاسو رمضان دی تاسو وګورئ چې هغه د پښمني 3 بجې راپاسي نو تر سحر مونځه پورې محترم هغه پخلې تاله کوي که نه کوي. بیا که لږ سترګې ورلې که نه نو خو ماشومان ورته راپاسي او ماشومان چې صبحۍ کې راپاسي نو د چاپلار به اوده کړي. هغه خو بل قسم مخلوق دی. خو اسرائیل هم نه پیژني داسې قوم دی محترم. بس هغې ته ناست نو تر غرمې پورې واړه اولوبئ ماسپښین مونځ وکړي نو بیا روجمات تیاری نو تر مازدیګر او ماښامه پورې تاله روجمات تیار کړي محترم چې روجمات ته وخورې نو د هغې نه چې کوم هغه لوښې پاتې شي نو هغه دومره لوښي چې تر پښمني پورې د هغې نه پارېږي نو که 11 پورې د هغې نه فارغ شو نو بیا ورته یو سنډا کټ کې ناست دي یو سنډا ورته ښځې ته ماله ته ولې نه راځې خفه یم ده نه نو د رمضان کې خو دې چوټي ورکړه که نه چې عبادت وکړي ته دونه د خدای په قهر باندې اخته محترم. نو کم انسان چې د ښځې سره ظلم کوي محترم ناحقه ظلم کوي او ناحقه ښځه تنګوي هسې بېسه ښځه تنګوي او ښځې له د مور پلار طعنې ورکوي چې تا پلار نه څه راوړي دي او ستا پلار ماله څه کړي او ستا پلار ډېر دله سړی او ته ډېر د دله سړي لوري او مور دې داسې د پلان کې داسې انسان د رمضان د رحمتونو نه بالاتر دی. 4 افراد د رمضان سره هیڅ قسم وابستګي نشته. نمبر 1 د مور نافرمان، نمبر 2 حسد کوونکې، نمبر 3 ناشکره انسان او نمبر 4 چې ښځه تنګوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين. الله ما چې سوي دي وره د خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې. الله زمونږ د لږه غوندې ناسته او لږه غوندې حاضري خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. الله موږ ډېر عاجزان یو، ګناهګار یو، خطاکار یو، سیاکار یو. الله زمونږ دا ګناهونه خدایه زمونږ دا ګناهونه خدایه په نیکو باندې بدل کړي. الله زمونږ دا ګناهونه خدای په نیکو باندې بدل کړي. تمام ګناهونه چې د مور د غېږې نه واله تر نن تاریخه پورې څومره ګناهونه کړي خدای د عفو قلم پراخ کړه. الله زمونږ تمام ګناهونه خدای معاف کړه. شوق سره امین وایي. الله خدای تمام ګناهونه خدای معاف کړي. د حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري. د مرګري وي یو کس اپریشن کړی دی خدای ته ول صحت ورکړي. څومره افراد بیماران دي الکه کورونو کې دي، اسپیټالونو کې دي، په دې مجلس کې ناستي بیماران دي، خو د محبت او د الفت ته وجې نه راغلي.
الله ته ورله صحت ورکې، الله خپل لاړې ولا خدای دارو کې، الله کامله عاجله مستمره صحت ولا خدای ورکې. الله په دې حاضر مجمع کې په چا په سینو کې څه قسم شرعي حاجات دي الله د خپل در نه خدای پوره کې، الله د خپل در نه خدای پوره کې. چاته څه قسم مشکلات دي خدای مشکلات ختم کې، الله مشکلات ختم کې. څوک قرضداري دي خدای د رمضان د ختمېدو نه مخکې خدای قرضونه خلاص کې. د چا ودونه نه دي شوي خدای حلال طیب بیبیانې او زوجې ورله خدای ورکې. د چا اولاد نشته صالح اولاد ورته خدای ورکې. د چا کورونه نشته خدای خپل کورونه ولا ورکې. چا سره سورلې نشته خدای خپل اعلی سورلې ورته ورنصیب کې. د چا والدین او میندې وفات شوي دي الله قبرونه منور کې، په جنت کې ولا اعلی مقام ورنصیب کې. جمدو ته خدای خیر پیښ کې. زمونږ دا بیان مسافر اوري خدای د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادثونه خدای اوساته. الله په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.